علیه السلام یو پیغمبر دی. تفسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د مختصر واقعا لیکلی. هغه فرمایي چې دای به ورځ روانو یو کور یې ولیدو چې د هغې چتونه غورځېدلي وو، دیوالونه یې غورځېدلي وو. نو د په زړه کې د تمنا پیدا شوه او الله ته دعا وکړله چې یا الله دا کې به ډېر خلک مړه وي او وفات شوي وي، دا ته څنګه ژوندي کوې ته ماته وښایه. نو په دې خبره سره الله پاک دته چې کوم نه یو قسم لا مړ یې کړو. فمته الله 100 عام ثم بعث. یو وخت یې پې تېر کړلو چې کله حضرت عزیز علیه السلام ته یې وویل چې پوه شه. ورته ویې فرمایي چې څومره وخت یې تېر کړو؟ ورته ویل چې مو خو یوه ورځ تېره کړه یا د ورځې یوه حصه. نو مفسرین حضرات فرمایي چې د یوه ورځې څه لوخیله او د ورځې حصه یې څه لوخیله. چې دې مطلب دا و چې کله عزیز علیه السلام ته وفات راغل، الله وفات کول، نو دغه ټایمز د صبحي ټایم او چې کله یې ژوندی شو نو په دا ټیم کې تقریبا مازدیګر. نو دې وجې نه حضرت عزیز علیه السلام وفرمایي چې دغه یوه ورځ و یا د سحر نه د مخه باندې نیمه ورځ شوه. الله رب العالمین ورته وفرمایي چې نه ته یو 100 عام یو سل کاله ته تېر کړ ته مړ وې. او تفسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا د 40 کلو عمر کې الله په وفات راوست او چې کله دوباره یې الله ژوندی کړو نو د 40 کلو نو ټایم ډېر شوی. او بعض مفسرین واقعا دا لیکلي ده چې حضرت عزیز علیه السلام د قوم نه چې کوم مروتوب 40 سال عمر کې وروت او بیا چې کله الله پاک د مرګ نه پس ژوندی کړلو او لوړلو قوم له نو بیا خلکو نه پېژاندو او دې چې کوم بچي وو هغه د دې نه ډېر وو ځکه چې 40 سال د عمر شو تقریبا خپل بچو به یې څه عمر وای نو یو سوالم پیدوي په اخر کې. نو الله ورته فرمایي چې نه تو سل کوله تېر کړه. انظر الى طعامك وشرابك دا یو سفر باندې روانو. الله ته فرمایي چې تخپل خوراک ته وکسه وشرابك خپل اوبو ته لم يتسنى خوان دې نه بدل کړي. وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس. او دا خبره چې کوم خبره تر ژوندۍ شولې دا الله پاک د خلکو لپاره یو عبرت یو واقعه وګرځوله چې نن دې موږ تاسو یو دم. والله ته فرمایي چې اوس ګوره چې ته څرنګه ژوندي کېدل غواړي الله دې درته وښایي. نو الله رب العالمین ورته خر وښایلو د سره یو خر په هغه باندې سورلي کوله. نو اخر ټول زیره شوی او اډوکې هر څه ختم کړی شوي. نو الله رب العالمین په هغو کې حرکت پیدا کړو. نو اول اډوکې میلو شول، بیا چې کوم دی په هغې باندې غوښه ثم نکسوها لحمه، بیا الله غوښه چې کوم دی چړاو کړله هغې نه بس روغ شولو بیا بېرته سورلي وکړه. نو دا د حضرت عزیز علیه السلام چې کله بیا دا خبره وکړله نو دا خبره وکړله فاعلم ان الله على كل شيء قدير چې زه د دې خبرې ګواهي کوم چې الله پاک په هر شي باندې قادر دی. الله دې موږ تاسو ته وحدانیت نصیب کړي. دا د وحدانیت مختصر واقعه وه چې الله پاک مړي څنګه ژوندي کوي.